د خیبر پښتونخوا حکومت شلو ځوانانو له په یو ځای باندې ودونه کړي دي او دی ورسره ویلي دي چې 4,000 کسانو له به نور له هم موږ ودونه کوو او د واده سره یې وله 2 لک روپۍ چې دي دا هم ورکړي دي. نو د خیبر پښتونخوا حکومت یو نوی پروګرام شروع کړی دی چې د هغې نه هر ځوان چې دی پیدا اوچتولی شي ځکه چې هغو ویلي دي 4,000 کسانو له به موږ نور هم ودونه کوو. زیاتر داسې غریبانان دي چې د هغو د روپو وس نه کېږي د دې د وجې نه هغو ودونه نه دي کړي. نو اوس په د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی دا به تاسو له ودونه کوي. دا یو نوی پروګرام شروع کړی دی اجتماعي خانابادي پروګرام چې دی د دې آغاز یې کړی دی. نو په دې کې 100 کسانو چې دی ودونه کړي په ډیره اسماعیل خان کې او ورسره یې وله 2 لک روپۍ چې دي دی د جهیز ورکړي دي لکه واده یې وله هم کړی دی او 2 لک روپۍ چې دي دی ورسره هم ورکړي دي. او دی ویلي دي چې د محکمه زکات او عشر د طرفه چې دی 4,000 کسانو له به موږ نور ودونه هم کوو لکه دغه 4,000 کسانو له به ودونه هم کوي او ورسره به وله 2 لک روپۍ چې دی دا به هم ورکوي. نو د کمو کسانو چې د پیسو چار نه کېږي غریبانان دي نو هغه هم به دې پروګرام کې چې دی ځان شاملولی شي او د حکومت د طرفه به تاسو له ودونه چې دي دا به کېږي 100 کسانو له شوي دي په دې کې چې دی په شادي حال کې دغه واده شوی دی او هر یو کس له چې دی جدا جدا ګاډی سنبال کړی دی. دغه شانتې 1000 کسان چې دي په دې کې میلمانه چې دي دا دغې حال ته چې دی دا راوستي دی او دا پروګرام چې دی دا په ډېره اسماعیل خان کې چې دی دا شوی دی او په راتلونکي وخت کې چې دی په ټوله صوبه کې به زیاتر غریبانانو له چې دی به ودونه کوي ځکه 4,000 کسان چې دی په دې پروګرام کې به نور شاملېږي.